مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا دنیا ټوله حیرانه کړې ده د عمران خان ګواه جوړ شوی دی. بل طرف ته مولانا فضل الرحمن دا ویلي چې نواز شریف په دې الیکشن کې ارباو پیسې خرچه کړي دي او سیټونه په زبردستۍ سره اخیستي دي. نواز شریف یو ځل بیا لندن ته تلو واله دی. عمران خان چې دی اعلان کړی دی چې په پوره ملک کې به موږ د داندې خلاف احتجاج کوو. دا ټولې خبرې به په ډیټیل سره ډسکس کوو. نور اپډیټس هم راغلي دي، راځئ د ویډیو طرف ته. مولانا فضل الرحمن د عمران خان ګواه جوړ شوی دی. هغه دا ویلي دی چې زموږ د پی ټی آی ول سره دښمني نه ده، زموږ د جسمونو جنگ نه دی روان، زموږ د مایند جنگ روان دی. مطلب دا دی چې د هغو جدا سوچ دی، زموږ جدا سوچ دی، د هغو یو خپل سوچ دی او زموږ یو خپل سوچ دی. که فرض که په آینده وخت کې دا سوچونه مطلب دا سوچونه یو ځای شول، دا سوچونه چې دی یو شان شول، نو موږ به د پی ټی آی سره اتحاد وکړو. مولانا فضل الرحمن دا هم ویلي دي چې اسټیبلیشمنټ کم نتایج تیار کړي دي، نو په هغې کې نواز شریف په اربونو روپو پیسې خرچه کړي دي. مطلب دا دی چې هغو دا سیټونه په پیسو اخیستي دي. مسلم لیگ نون سینیر رهنما جاوید لطیف دا ویلي دي چې نواز شریف یو ځل بیا چې دی طبیعت خراب دی او دې پیرې له هغه بیا لندن طرف ته روان دی. نو نواز شریف که تاسو ته په ده باندې سوچ وکړئ، نو نواز شریف هله په پاکستان کې پاتې کیږي چې کله د ده سر کرسۍ ښه سیټ فټ یي، ښه بالکل برابر بیا هله یي. چې کله د ده حکومت نه راغلی، دی نو وزیر اعظم منتخب نه، نو دی بیا مطلب دا دی چې کله د شوګر لیول کمیږي، کله هارت اټیک پته راځي او کله ریډ بلډ سیل کمیږي. نو دا ټول تاسو زمانه په دې باندې ښه پوهیږئ. نو په دې وجه چې دی نواز شریف یو ځل بیا ښه پوخ لندن ته روان دی او کیدای شي چې بیا پاکستان ته را هم نشي. بیرسټر ګوهر علي دا ویلي دي چې زموږ د عمران خان سره دا خبرې شوي دي چې هغه د بلوچستان وزیر اعلی دپاره نوم چې دی سالار صاحب مخې ته راوړی دی. د دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا سپیکر امیدوار چې کوم دی هغه عقیب الله چې دی هغه به وي. هغه دا هم ویلي دي چې زموږ به دا کوشش وي چې زموږ وزیر اعظم چې دی عمر ایوب چې دی هغه رخ شي. د دې نه علاوه شیر افضل مروت دا هم ویلي دي چې عمران خان دا ویلي چې د هفتې په ورځ په 12 بجې په ټول پاکستان کې پی ټی آی ورکرز ته دا زموږ اعلان دی چې هغو به د پرامن احتجاج په خپل ځایونو کې به راوځي او پرامن احتجاج به کوي د دانلې خلاف. د دې نه علاوه طارق انصاف اے ان پی ته د اتحاد کولو اپر کړی دی چې هغو د اپر ټوکراو کړی دی، هغو د دې نه معذرت کړی دی او هغو دا صفا ویلي دي چې دا الیکشن چې دی دی کې زموږ سره دانلې شوي ده. په خیبر پښتونخوا په کار وي چې زموږ حکومت جوړ شوی. نو اے ان پی ایم الولي چې دی هغه هم د احتجاج اعلان کړی دی. په 20 فروری به په صوابۍ کې احتجاج وي او په 23 کې به په 400 کې د دانلې خلاف احتجاج وي. د پی ټی آی دپاره د خوشحالۍ خبر دا دی چې د طارق انصاف د سیند صدر عالم عادل شیخ د جیل نه رها کړی شوی دی. په 9 مۍ باندې چې څومره هم په هغه باندې مقدمات درج شول، نو په هغې کې د هغه ضمانت منظور کړی شوی دی. ډیره مننه، مهرباني د ویډیو ته کتو. د ملګرو سره دا ویډیو ضرور شیر کړئ، په کمنټ کې خپله رایه راکړئ، چینل ورسره فالو کړئ. د الله په امان.